ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، د منځ د اهمیت متعلق موضوع شروع و. په دې دویم درس کې هم زموږ دغه موضوع ده چې د منځ اهمیت به ذکر کوو په مختصر طریقې سره. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. د منځ د اهمیتونو یو اهمیت دام دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیره وصیت و. حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام دا وصیت کړو: الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم، یعنی منځ ادا کوئ. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخیره وصیت و. د حدیث ته چې موږ وګورو چې نبی علیه الصلاة والسلام اخیره وصیت چې هغه خپل امت ته کړی دی، هغه په مانځه باندې کړی. نو دینه دا پته موږ ته ولګېده چې دا منځ ډېر اهم رکن دی او اهم عمل دی، اهم عبادت دی. دارنګې بل اهمیت د مانځه دا دی چې د دې منځ سره الله رب العالمین ګناهونه معاف کوي. محترم عزتمندو، موږ نه ګناهونه کیږي، د شپې او د ورځې زموږ نه ګناهونه کیږي، موږ کمزوري یو. لیکن الله رب العالمین داسې لوی ذات دی چې الله رب العالمین په دې مانځه په وجه باندې موږ ته دا ګناهونه معاف کوي. که موږ او تاسو دا منځونه په صحیح طریقې سره وکړه، 5 منځونه موږ ادا کړه په سنت طریقې سره، الله رب العالمین زموږ ګناهونه معاف کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خبر راکئ که چېرته ستاسو د یو کس د کور مخې ته یو نیر بیږي او یو سړی په هغه کې 5 وخته لامبل کوي، لامبي پکې، نو آیا په دې انسان باندې به څه خیره پاتې شي؟ نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله په دې انسان باندې هیڅ خیره هم نه پاتې کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دغه شان مثال د 5 منځونه دی. کله چې یو سړی 5 منځونه ادا کوي نو د دې انسان ګناهونه الله رب العالمین ختموي. بالکل دا ګناهونه ولا انځي ختموي، ولا لکه څرنګه چې د انسان د بدن نه د خیره لري شي د لامبلو په وجه باندې، دغه شان د دې منځ په وجه باندې د دې انسان الله رب العالمین دا ګناهونه ختموي. دارنګې محترم عزتمندو، د منځ د اهمیتونو بل یو اهمیت دا دی چې د قیامت په ورځ باندې به دې منځ کوونکي ته الله رب العالمین کامل رڼا ورکوي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه خلکو ته زیری ورکوي په کامل رڼا سره. کومو خلکو ته؟ هغه خلکو ته چې په تیارو کې جماعتونو ته ځي، مساجدو ته ځي، عبادت ته ځي، منځونو ته ځي، نو دې خلکو ته زیری ورکوي. نو ګوره دا د منځ اهمیت دی چې الله رب العالمین داسې انسان ته چې منځ کوونکی دی، منځ ته ځي، په تیاره کې روان دی، مقصد دا دی چې الله رب العالمین ته دا عبادت وکړي. داسې انسان ته الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې رڼا ورکوي. دارنګې د مانځه د اهمیتونو بل اهمیت دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام ملګرتوب دی انسان ته نصیب کیږي. کوم یو انسان چې د 5 وخته منځونو اهتمام کوي، 5 منځونه ادا کوي، دارنګې په سنت طریقې سره ادا کوي، نو دی انسان ته د نبی علیه الصلاة والسلام ملګرتوب هم نصیب کیږي. لکه حدیث کې راځي یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې او غواړه څه غواړي؟ نو هغه ورته او فرمایل چې یا رسول الله زه دا غواړم چې قیامت په ورځ باندې زه ستا سره ملګری یم، ستا په ملګرتوب کې راشم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې صحیح ده، ته به زما ملګرتوب کې راشي، خو یو کار وکړه، یعنې ډېرې سجدې کوه، یعنې منځونه کوه، نو ته به بیا زما سره په قیامت په ورځ باندې ملګری. نو محترم عزتمنو، دې
حدیث ته سړی وګوري ابدي حدیث ته سړی وګوري چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګرتوب دا به الله رب العالمین چې چاته ورکی نه دا سړی خو کامیاب شو دې سړی خو دونه ګټه وکړه چې د هغې مثال نشته دی چې موږ یې ذکر کړو ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتوب او بیا په جنت کې دا څونه اوچته درجه ده چې الله رب العالمین دې انسان ته ورکوي خو چې کله یو سړی 5 وخته منځ ادا کوي او دارنګې په سنت طریقې سره دا منځ ادا کوي او دارنګې محترم عزتمندو د مانځه د اهمیتونه یو بل اهمیت هغه داري چې دا منځ په خپل وخت باندې ادا کړلی شي لکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړی شو چې کوم یو عمل الله رب العالمین ته غوره دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل الصلاة علی وقتها منځ کول په خپل وخت باندې یعنی غوره عمل هغه دا چې په خپل وخت باندې منځ وکړلی شي نو دا الله رب العالمین ته دا غوره عمل دی نو ګوره دا د منځ اهمیتونه دي محترم عزتمندو ولی یو سړی د آیاتونو ته چې ګوري او دارنګې د حدیثو ته چې ګوري نو ولې به دا منځ پرېږدي نه موږ دا دعوه کوو د الله په فضل سره چې موږ الحمدلله مسلمانان یو مؤمنان یو او موږ دارنګې د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کړی دی نو محترم عزتمندو کوشش دا پکار دی چې موږ منځ ادا کړو او موږ او تاسو 5 وخته منځ ادا کړو دا 5 منځونه به کوو الله رب العالمین د 50 منځونو اجر راکوي خو چې کوشش دا وکړی شي چې په خپل وخت باندې وکړی شي دارنګې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې وکړی شي مانځه کې داسې نه چې د سنت په طریقه باندې نه بلکې منځ دا لازم دی هر عمل او خصوصا منځ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې دا غ تکبیر تحریمه نه ونیسه ته سلام پورې د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې ته به ګوري په هر یو رکن کې او په هر یو عمل کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې وکړی شي او دارنګې خشوع او خضوع پکې هم وکړی شي الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين